آی پی ایل کې چې ملګرو بیګا کم میچ شوی دی نو تاسو ته معلومات شته د آر سی بی یعنی د ویرات کوهلی چې کوم ټیم دی ملګرو نو هغه د آی پی ایل نه آوټ شو. نو څومره چې هم پاکستانیان دي او د ویرات کوهلی دي د ټیم په بهر کېدو باندې خوشحاله دي نو هغې ټول ترې رامخې ته شي. ځکه زه پرې خپله ډېر خوشحاله یم. اولنۍ خبره خو دا چې ویرات کوهلی غرور کوي. په ټول آی پی ایل کې وګورئ د ویرات کوهلی چې کوم ټیم و د هغوی چې کومه ټخني وه نو وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نو بیګا ملګرو د آر سی بي چې کوم ټیم دی هغه د آی پی ایل نه بهر شو. شاداب احمد ورلډ کپ ته خو لا ډېر وخت پاتې دی ملګرو او شاداب احمد د اوس نه د سکواډ اعلان وکړو چې کم سکواډ به وي په راروان ورلډ کپ کې. بل طرف د ملګرو بوم بوم شاهد خان آفریدي انډیا ته د پاکستان کې که ټیم لاړ شي او که نه هغه کومه رایه ورکړې ده پوره ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم خو ویډیو به ګوره د کتلو نه مخکې شیر کوئ ځکه ستاسو په فرمایش ډېرو ملګرو میسیجونه کول نوید به د کرکټ حوالې سره اپډیټ نه راوړي. نو داسې خاص اپډیټ نه خو بیګا چې مې دا واورېدل چې د ویرات کوهلی کرکټ ټیم بیګا بهر شو نو ما ویل راشه نن د دې ملګرو سره د کرکټ اپډیټ شریک کم. دې سیټ کې تاسو ته ښکاري ملګرو چې د ویرات کوهلی چې کوم ټیم دی آر سی بي نو هغوی اولنی بیټینګ وکړو او په اولني بیټینګ کې ملګرو هغوی څو رنز وکړه 197 رنز یې ګجرات ټاینز والے له ورکړه. دلته پکې ویرات کوهلی سینچري ووهله. نو تاسو ته پته ده چې کله ویرات کوهلی په میچ کې سینچري ووهي نو د هغې ټخنیانې او د هغه خوشحالیانې تاسو ته پته ده. ویرات کوهلی ملګرو چې کوم رنز کړي دي نو د هغې حوالې سره دې سیټ کې تاسو ته ښکاري چې 101 رنز ویرات کوهلی کړي دي په 100 بالو باندې په 61 بالو باندې. خو هغه پښتانه یو متل کوي که نه وایي خر چې د خره کم شي نو وایي غوږ یې د پرې کولو دی. د بل طرف ته ملګرو څوک تاسو ته پته لګېدلي چې زه په د چا ذکر کوم ګل خو هغه د ویسټ انډیز کریس ګل نه دی ملګرو دا د انډیا شبمین ګل دی. هغه چې بیګا کم حالات جوړ کړه ملګرو نو د آر سی بي ټیم هغه امیدونه چیرې موږ به مخکې لاړ شو په هغې امیدونو باندې ورله خاورې واچولې چې کوم رنز هغه کړي دي ملګرو ګل نو څو رنز یې کړي دي په 52 بالو باندې 104 رنز وکړه. کوهلی په 61 بالو باندې وکړه او هغه په 52 بالو باندې وکړه. نو آر سی بي چې کوم ټیم دی هغه د آی پی ایل نه بهر شو. څلور هغه ټیمونه راووتل بلې مرحلې ته په هغې کې څوک شامل دي ګجرات ټاینز چې کوم ټیم دی ملګرو نو په هغې کې جادوګر څوک د افغانستان بالر راشد خان هم موجود دی. نو هغوی په ټاپ باندې دي او د هغوی کیپټن څوک دی پانډیا. دې سیر کې تاسو ته ښکاري د خوشحالۍ اظهار چې په ټاپ باندې هم دي او بلې مرحلې ته هم ووتل. په دویم باندې ملګرو چینای سوپر کنګ کوم چې تاسو ته پته ده ملګرو دونی د ډېر وخت نه د دغه ټیم حصه ده او هغه چې کوم کردار دی نو هغه ټولې دنیا ته معلوم دی خو بوډا کېږي نه ملګرو اوسه پورې د خپل ټیم سره ورسره دی. نو هغوی په 2 نمبر باندې دي او په 3 نمبر باندې ممبئی انډین. کوم چې د روهت شرما ټیم دی ملګرو نو هغه په 3 نمبر باندې دی او په 4 نمبر باندې رایل چیلنجر. نو دغه څلور چې کوم ټیمونه دي بیګا پکې ملګرو 70 میچ چې کوم دی هغه وشو او د کوهلی هغه خوشحالي په خاورو کې میلاو کړه. بل طرف د ملګرو شاداب احمد یو انټرویو پرون ورکړې ده په هغې کې ته صحافي تپوس کوي چیرې را روان چې کوم ورلډ کپ دی نو ستا څه سوچ دی چې کوم سکواډ پکار دی. نو په جواب کې ورته شاداب احمد څه وایي چې کوم موجوده کلاړیان دي او ښه په پام کې دي نو هم دا سکواډ پکار دی چې مونږ ورلډ کپ ته لاړ شو هم د دې سکواډ سره. ځکه که چېرې مونږ تبدیلي کوو یا مونږ بل کس له موقع ورکوو نو ورلډ کپ یو داسې اهم یونټ دی چې د دې دپاره مونږ ډېر غټ انتظار کوو. بیا ترې صحافي دا تپوس وکړو چې آیا ورلډ کپ به وګټئ او که نه چیمپین به جوړ شي او که نه. نو شاداب احمد ورته په جواب کې وایي چې دا د هر کلاړي ارمان وي چېرې زه خپل قوم دپاره ولوبېږم زه د خپل ملک دپاره ولوبېږم او دا یو خواهش وي چېرې زه کله په ټیم کې یم نو چې پاکستان کې که ټیم ورلډ چیمپین جوړ شي. نو شاداب احمد ویل چې همدا کم سکواډ دی نو موږ له پکار دی چې هم د دې سکواډ سره ورلډ کپ ته لاړ شو. باقي ویل چې د کوچ او د کپتان د دوی خوښه ده چېرې کوم ټیم سلیکټ کوي خو هغه خپله رایه ورکړه چې زما هم دقه رایه ده چې کوم سکواډ دی موجوده نو هم د دې ټیم سره موږ له ورلډ کپ ته تله پکار دی. خو تاسو څه وایئ ملګرو چې د چا پکې ضرورت دی خپل ټیم را سره په کمنټس کې لازمي شریک کړئ. بل طرف د ملګرو د زیمبابوې او د پاکستان چې کوم سیریز روان دی
نو ډېر ملګري میسیجونه کوي وایي نوید بھائی د پاکستان حالات خو ډېر زیات خراب دي. نو د پاکستان حالات ځکه خراب دي چې یو خو د زیمبابوې هوم ګراونډ دی، بل طرف د ملګرو کو وګورئ نو دا د پاکستان اے ټیم دی. زیمبابوې ورته ښه مضبوط ټیم اخیستی دی او دلته نه د پاکستان اے ټیم تللی، خو خفه په چا یم ملګرو شاهنواز داني چې هغه ورسره هم تللی دی. نو اوس به ډېر خلک تنقید کوي چې شاهنواز داني به وایي چېرې ما له ډېر وخت موقع نه راکړه کېده، که موقع راکړه نو زمونږ حالات بل شان دي. نو درې چې کوم میچونه وشو ملګرو نو په هغې کې پاکستان شکست وخوړو. دعا به کوو چې دا باقي کوم میچونه دي چې دا خو وګټي. سایم ایوب پرفارمنس پکې هم ډېر زیات خراب دی ملګرو. چې کوم سینیر کلاړیان ورسره تللي دي نو صرف په هغې باندې خفه وي. نور زیمبابوې د ملګرو مه کوه، د هغوی ہوم ګراونډ دی چې هغوی هم لږه خوشحالي وکړي نو ښه خبره ده. نو پاکستان دغه درې مسلسل میچونه بیلل او مخکې ګورو چې څه کېږي. اوس راځو ملګرو د شاهد خان آفریدي هغه بیان طرف ته چې هغه په دې خبره باندې زور ورکړی دی چېرې پاکستان له پکار دی چې ورلډ کپ له لاړ شي. بالکل دا د ټولو پاکستانیانو ارمان هم دی او د کرکټ چې کوم کسان دي نو د هغوی ارمان هم دی چې موږ په ورلډ کپ کې ولوبېږو. خو دلته که د انډیا رویه وګورئ ملګرو نو د انډیا رویه پاکستان ته ډېره زیاته خرابه ده. د ایشیا یو معمولي غونتې کپ چې د هغې حوالې څخه وګورئ دا 2 میاشتې وشوې چې اوسه پورې دغه مسله انډیا حل نه کړه. هغوی د سره غواړي نه چېرې پاکستان ته لږه خوشحالي میلاو شي، پاکستان ته لږه ترقي میلاو شي. حالان کې ټول چې کوم نور د ایشیا کپ ټیمونه دي نو هغوی باقاعده دا اظهار کړی دی چې موږ ښه په خوشحالۍ پاکستان ته ځو. خو دلته انډیا ته وګورئ هغوی یو خبر راټینګه کړې ده او په هغې باندې کلک ولاړ دي. نجم سټي ورته دا اظهار کړی و که چېرې ستاسو دا رویه نو بیا موږ ورلډ کپ ته نشو راتلی. خو ما تاسو ته مخکې ویلي چې د دې په خبرو باندې زما یقین نشته دی. نو شاهد خان آفریدي بوم بوم لالا ستا خبره خو ټیک ده، خو دلته موږ د انډیا رویې ته ګورو چې د هغوی رویه داسې ده چې هغه د کتلو نه ده، هغه داسې رویه اختیاروي. نو دلته موږ له هم پکار دي چې کم از کم لږه غوندې زورنه وله ورکړي نو چې څومره هم سینیر کلاړیان دي هغوی له پکار ده چې په دې باندې ایکشن واخلي او دا خبره مخې ته راوړي او په دې باندې سخت سخت بیانات ورکړي. ځکه چې دلته کې ملګرو انډیا والا کم سخت بیانات ورکوي نو هغوی دا ګوري چې دلته د پاکستان ښه پوره په پریشر کې دی او روزانه یو فیصله راوړي چې داسې به وکړو داسې به وکړو د هغوی د سخت بیاناتو د وجې. خو چې هلته هغوی ګوري چېرې د پاکستان کوم سینیر کلاړیان دي نو هغوی خوله پسته پسته کوي چېرې مونږ خو به ګورئ درځو، مونږ خو نشو پاتې کېدی. نو هغوی له به نور هم خوند ورکوي چې مونږ ورسره دښمني پالو او هغوی زمونږ د لاندې جارو وهي او کوشش یې دا دی چېرې انډیا ته راشي. نو زه خو د دې خبرې سره متفق نه یم. پکار دی چې څنګه پاکستان رویه اختیاروي چې داسې انډیا هم خپله رویه اختیار کړي. ځکه په پاکستان کې څه چل دی الحمدلله ډېر ټیمونه راغله هغوی دلته کرکټ وکړو یو ښه پیغام یې دنیا ته شو کړو. نو بیا پاکستان ته راتلو کې خرچ څه دی خرچ هم دقه دی چې هغوی نه غواړي چېرې پاکستان دې په ترقۍ باندې لاړ شي او د هغوی دا میشن دی. په تیره ویډیو کې مې در سره هم شریک کړی چې د هغوی دا میشن دی چې ټولې دنیا ته دا خبره هایلایټس کړي چېرې پاکستان یو وړوکی غونتې کپ ایشیا کپ په پاکستان کې نشي کولی، سیکیورټي نشي فراهم کولی. نو دغه ملکونو ته دا خبره مخې تږدي چېرې تاسو هم پاکستان ته دورې مه کوئ. نو د پاکستان د بدنامولو کوشش هغوی جاری کړی دی خو الله دې خلک ذلیل او رسوا کړي څوک چې د پاکستان د تباهۍ سوچ کوي. تاسو ټول وایئ آمین. نن ورځې اپډیټ په تاسو باندې څنګه ولګېدل، کومه خبره در باندې ښه ولګېده هغه راسره په کمنټس کې شریک کړئ. وګورئ ویډیو به شیر کوئ ښه ځکه چې RCB آؤٹ آف ټورنمنټ IPL. نو په دې ډېر زیات خوشحاله یم. نو چې څوک هم خوشحاله ویډیو ورته پاوا کوي چې د دې معلوماتو نه ټول ملګري خبر شي. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله سات خیر کي او پاکستان زنده آباد، مسلمان زنده آباد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي او مسلمان دی. دلوي الله پامان.